د یو سوالګر نه څنګه غټ کاروباري شخصیت جوړ شو، دا سټوري راڅه واورئ نو انشاءالله ستاسو په ژوند کې هم څه نه څه بدلون راشي. یو سوالګر و، هغه به همیشه راته رلوی سټیشن ته، هغلته به یې د ریل کې چې کومې ناستې سورلۍ وې هغو نه به سوال کوو او پیسې به یې ترې غوښتلې. نو یوه ورځ سوټ بوټ سره یو نوجوان راغی چې ښه ټیک ټاک و او هغه په خپل سیټ کېناست او د سوالګر لاړ او د هغې نه یې څه پیسې وغوښتلې. نو هغې ورته ویل چې همیشه به تاسو سوال کوئ، پیسې به د خلکو نه غواړئ، او زما خو دا قانون دی چې څه به راکښېنو هله به څه درکوم، ولې چې زه یو کاروباري شخصیت یم. که نه نو خپې دې وهه لار دې لنډوه، ما څه ستا دپاره څه نشته. نو هغې ورته وویل چې صاحب زه خو یو سوالګر یم، زه به تاله څه درکړم، زه خو پخپله سوال کوم. او روان شو ترې لاړو، خو د دې سوالګر په دې ذهن کې او په دې زړه کې دا خبره پرېوته چې دې انسان ماته دا څه خبره وکړه او دا څه مې واورېدل. په دې سوچ شو او روان شو داسې په خپل لوري، او دا خبرې باندې سوچ کو، خو اخر یې سوچ دا ورسېدو چې زه څه نه څه نن نه شروع کومه. او لاړو یو باغچې ته او د باغچې نه یې ګلونه مات کړل. نو ده به چې چا نه پیسې غوښتلې نو ګلونه به یې ورته نیول، دا والئ او ماله څه راکړئ. نو خلکو به په خوشحالۍ خوشحالۍ ترې ګلونه اخیستل او پیسې به یې ورله ورکولې. د دغه ورځې نه د دې سوالګر کار ښه شو او د مخکیني نه به یې ډېرې پیسې راغونډولې. په بله ورځ هغه نوجوان یو ځل بیا راغی په خپل سیټ کېناست او دا سوالګر د ګلونو سره ورله ورغی، ورته یې وویل چې مخکې خو تا ماته ویلي وو چې ته به ماله څه راکړې نو هله به درته څه درکوم، نو اوس مې ګلونه راوړي دا واخله او ماله څه راکړه. نو هغه نوجوان د جیبه پیسې راویستې څه هغې له یې ورکړې چې دا واله او اوس ته کاروباري جوړ شو، اوس ته غټ کاروباري شخصیت جوړ شو. نو دا سړی ډېر خوشحاله شو او بیا یې د دې سړي په خبره باندې سوچ شروع کړو او کوز شو د ریل نه او غټه چغه یې وکړه چې زه اوس کاروباري شخصیت شوم. او چې کله په درېیم ځل دا شخصیت راغی نو دې هم سوټ بوټ او بلکل په خپل انداز کې راغی او د سړي ته یې چې وټ از دیس، تاسو ما پېژنئ؟ نو هغې ورته ویل چې نو نه دې پېژنم. اورې؟ هغه ورته ویل چې زه هغه سوالګر یم چې تا ماته دا خبره کړې وه او هغې نه ما دا سبق واخیستو. هغې نه پس زه اوس د ګلونو یو غټ کاروباري شخصیت جوړ شوی یم چې ګلونه راخرڅومه، د ګلونو بیپاري یم چې اخلم او خرڅوم یې، او په دې کې شکر دی ماته غټه اضافه غټه پیسې مې وګټلې. نو ستا ډېره شکریه او ډېره مننه. دوستانو د دې خبرې مقصد دا دی چې خپل هم څه جوړ شئ او کامیابي په طرف روان شئ، نو انشاءالله تاسو به کله هم ناکام نه شئ. نو دا وه زموږ د نننۍ ورځې خپرونه. تر بلې خپرونې الله په امان، په لوی الله م سپارم.